حدیث مبارک کې راځي چې کله میدان محشر شي او اعمال تلل کېږي نو الله تبارک وتعالى به آدم علیه السلام ته فرمایي اے آدمه راشه زما د عرش تلاندې ودرېږه خپل اولاد ته دې ګوره ستا د اولاد اعمال نن تلل کېږي زما د عرش تلاندې ودرېږه او ګوره وته. حدیث مبارک کې راځي آدم علیه السلام له به الله ډېر یو لوړ قد ورکړی، لوړ قد، د خپل اولاد به ورته ټول ښکاري داسې او په بدن باندې به شنه جوړوي د آدم علیه السلام. آدم علیه السلام ولال دی خپل اولاد ته ګوري اعمال تلل کېږي سب ګوري چې په دې کې فرشتو یو تن روان کړی دی چې د نبی علیه السلام امتی به وي او په دیکو به وي جهنم ته به بیایي. فرشتو په دیکو جهنم ته روان کړی دی چې د آدم علیه السلام نظر پریوزي چې د آخري زمانې د پیغمبر امتی فرشتو په دیکه باندې جهنم ته اغستی دی. آدم علیه السلام به آواز وکړي یا احمدو. احمد د نبی علیه السلام خپل نوم دی. یا احمدو اے احمده. حدیث مبارک راځي میدان محشر کې به یو سناټه وشي، خاموشي بشي بالکل چې د آدم علیه السلام آواز وشو. چا ته وشو؟ آخري پیغمبر ته وشو. نبی علیه السلام به آواز وکړي لبیک یا ابا البشر، د بندگانو پلار حاضر یم حکم کوه څه دي؟ آدم علیه السلام به ورته ووایي اے احمده ستا امتي فرشتو په دیکه کاغذ ته جهنم ته بیایي، که څه ورله کولی شي وکړه ورله. نبی علیه السلام په منډه ځان به ورسوي د فرشتو خواله چې ورسوي فرشتو ته به وایي دا خو زما امتي دی، دا ما سره پرېږدئ، تاسو چېرته بیایئ؟ تاسو جهنم ته بیایئ، دا خو زما امتي دی. حدیث مبارک کې راځي فرشتې به ورته وایي مونږ ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه، مونږ د الله د حکم تابعدار یو، مونږ په خپل څه نشو کولی، مونږ د الله ولې دې جهنم ته وغورځوئ، مونږ ځکه جهنم ته روان کړی دی. فرشتې به یې نه پرېږدي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام به د عرش طرف ته مخکې او داسې به ودرېږي او د خپله ږیره به په موټي کې داسې ونیسي. دا د عربو عادت دی چې کله خفه شي او پریشانه شي که نه د خپله ږیره په لاس کې داسې ونیسي. نبی علیه السلام به ږیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفه یې؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري، مخکنی امتونه، وسنی امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیه السلام به ورته وفرمایي الله تا را سره واده کړې وه الله تحزني فی امتي، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کومه. الله دا واده خو ما سره تا کړې ده، الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مې بیا یو هغوی جهنم ته غورځئ. الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کیدی شي؟ الله فرشتو ته وفرمایي اے فرشتو دا واپس کړي دا کس، دا زما د محبوب امتي دی واپس یې کړئ. فرشتې به واپس کړي را به یې ویلي. الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی، اعمال ولا بیا وتلی چې اعمال یې تللی کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه، بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه، بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلی ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي، د ګناهونو چابړې به سپک شي. आवाज به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو، به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن. چې دا आवाज وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه؟ تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو، د ګناهونو چاپړې سپک شو، جنت ته یې بوځئ که نه؟ فرشتې به روان کړي جنت ته به بیایي. چې جنت ته بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه، مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس کوم دا څوک دی؟ دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی؟ دا څوک دی؟ مالک پرېږده نه زه دې تپوس کومه.
فرشتي به وکړي تاسو د چې را مخامخ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې ورته وګوري داسې ورته کوي ما احسن وجهك ما احسن خلقك وسمره خيسته مخ ته دي والله سمره خپل پیدا کړی من انت تاسو کې دا خوراته وایې کنه سمره الله خپل پیدا کړی سمره الله خيسته مخ در کړی من انت ته یې څوک چې زما لپاره دومره غمجنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمای انا نبیک زه خو ستا نبی ام تعالی زنه پیژندل زه خو ستا پیغمبر یم زه خو ستا نبی ام ته ما نه پیژنې الله مونږ امتیانو ته نه وایو دغه پیغمبر د سنت په مخ باندې پرې دی نن امتی چاړه راوالی په مخ باندې روکاږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت ګنده ناله ته ورتاو کی هغه ناله کې د سنت راته چې په کوم ناله کې واړه بولم بېږي دومره فکر نه درځي دا چاړه چراله لګدا سوچ هو کړه دا چا په سنت زګدم دا د هغه نبی دا هغه پیغمبر په سنت زګدم چې په میدان محشر کې بسر وهله بروخله زما د پاره منډي وي هغه نبی په سنت دا چاړه زګدم د دنیا ژوند ډېر لنډ دی سبا چې د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي تا نن تازه جامه تو کشپې در باندې مرګ راغی څنګه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مخامخ کېږي دا مخ به دې پټای نه څنګه به د نبی علیہ السلام سره د سترګې مخامخ کوي چې کوم سړی مړ شي او دا غسل ورته ورکړی شي او دا اوږده ګیرې په دې سینه پراته او دا اوبه پکې ځلیږي او په دې حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ شي خوند کوي که نه کوي ډېر خوند کوي نو موږ ورته وایو ګیره مخ رایه نو په هغه دا خبر ښه نه لګي نو زه قسم په الله کو د خپل زړه د بړا څه درته وایم خو د دې وجې نه درته وایم چې ستا دپاره یو پیغمبر ګوره ډېر دردمند دی دا د هغه سنت دی نو دی به ورته وایي تا چې د ګوتې په مقدار دې چابړي ته ورته وکړه دا څه و چې زما د نیکو چابړی درون کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هي صلاتک التي تصلي علی هي صلاتک التي تكون تصلي علی دا خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل نن ستا د نیکو چابړی درون کو د ګناهونو چابړی دې څه شو سپک شو وروڼو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډیر وایي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډیر وایي دا خو زموږ دکه یو اسره ده تللی شو په خپل اعمال جنت ته چرته نشو تللی په دې اعمال جنت ته زموږ سره صرف یو اسره ده یقین په الله او کو دغه اسره نه ما سوا موږ سره شي هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن ده دغه یو اسره لرو په میدان محشر کې ډاډه یم صرف په دې لپس ډاډه یم چې زه یو نبی لرم زه د پیغمبرانو بادشاه لرم زه د پیغمبرانو سردار لرم چرته به ما جهنم ته پرې نه دي دغه یو اسره ده راسره دغه اسره مه ضایع کوئ د ځان نه دغه پیغمبر مه خفه کوئ نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څه وایي درود ډیر زیات په درود وایي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو څه وکړئ تابعداري وکړئ الله تبارک وتعالى دې موږ ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې میلاو کې په میدان محشر په حوض کوثر چې موږ هغه ته خاندو هغه موږ ته خاندي چې خوشاله ایرانه خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاہ ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه علاقې چې کم بادشاہ و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکو چې دا غته ورسوه نو د دغه علاقې د بادشاہ چې کم گورنر او داغه نوم شرجیل و د شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله دغه خط ورکړو چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې نه د سفیر ته خو ترنه پورې چا سویلی نه دي د دینه بعد خو به د سفیرانو دا ژوندم په
خطر کې شي خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایلی وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي. دې وجه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي. غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړیو وی اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه به ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وي وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خوخه ځل امیر مقرر کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره دا ستاسو جنډه د سپینه جنډه د ځان سره واخلې دا د امن جنډه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زمون صحابي شهید کړي زمون سفیر شهید کړي دي حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته ویلم به لاړ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوي وای ورته مونږ راغلی او مونږ تاسو له د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم مونږ درته بیا موي مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اس ورته موای او کو اسلام را نه وړو بیا د الله نه امداد غواړي jihad شروع کوي بیا سره jihad شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیت الوداع مقام پورې ورسېدو دې لخر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه یو څو خبرې کول غواړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویلله او بیان شروع کو وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږئ زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی فرزګاری فرې نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه jihad لزه خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وای بچو ته بسنه وای زنانو ته بسنه وای او بوډاګانو ته بسنه وای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنوي زي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بي حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې دنیا د مینې د وجنه جاړم تاسو به چې عبد الله ابن رواحه چرته په دنیا پسې جاړي جنگ روان دي نه زه په دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د آیت مبارکه اور دل دي چې و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پارزي تیر بشي جنت ته ورشه کفار به پکې پاتش ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چوزم به بیا څنګه په جهنم ملار دا جنت ته بزم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چوزم به بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی ورته اشعار وای خلق ورته وی کنه عبد الله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو الله دې روغ جوړ راولا. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو وی تاسو ما ته وای چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم اولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځای چې ډیره وینه بهیږي دا وینه داسې زګ وږي کنه
وی زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي زګونه، او الله ما هلته شهید کړي، زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ. بهرحال صحابه کرام سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته، نو د 1,00,000 فوج تیار کو. 1,00,000 یو طرف ته سودي 3,000 بل طرف ته سودي 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو مال لږ نور فوج پکار دی، نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو. د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام، د هغې طرف نه 2,00,000 فوج، هغه بالکل د اسلحې نه ډک. دا مخې له راووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمونږ خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی. نو مشوره یې وکړه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو. بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاکه پیغمبره موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی، موږ صرف 3,000 کسان یو. څه وکړو؟ جهاد وکړو که واپس در شو که جهاد وکړو؟ عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو. وی ولې؟ وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو، دا خو هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته، نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه؟ ولې موږ په شا کېږو نبی علیه السلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر نه لیږو. وی موږ ته 2 خوشحالۍ به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یوه میلاویږي. په 2 خوشحالو کې موږ ته یو خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالۍ دي که نه؟ یا به غازیان جوړېږو یا به شهیدان جوړېږو، او موږ د دې دواړو تمنا کوو. نو بیا نبی علیه السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو که ونه کړو؟ ټول صحابه کرام یې بس خبره خو هم دغه ده که نه، موږ خو شهادت د الله غواړو. نو چې شهادت غواړو بیا جنګ ولې نه کوو؟ بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره. دا د اسلام زور په هغې زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره وه، هغه شهید شو. چې جنډه ته ورته اوېده نو جعفر رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو، ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنه راواغسته او جعفر رضی الله تعالی عنه د کفارو منځ ته ورودانګل. جنگ کوي جهاد کوي، حتی در دې پورې چې اسې زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی، د اس نه راکوش چې راکوش شو نو توره راواغسته، د اس ته خپې پې ووالې، خپې ورله کټ کړې. دا خپې ولې اس له کټ کولې؟ خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم، خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه؟ اس به زمای د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي، نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کړي. نو هغې اس له خپې ووالې وی چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالیږي. هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو. زه خو هغې جنت له راتلونکې یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله، زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم. او جنګ یې شروع کړو، نو په کم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه، هغه لاس ولې یو کافر په توره ووه، نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه، ځمکې ته یې پرې نه ښودله، ځمکې ته یې جنډه پرې نه ښوده. نو بل کافر راغی، دا بل لاس یې ولووه چې ویلې نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه، سنګلې پاتې شوې، نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه، منګولې کټ شوې، جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه. چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې وایي کو شهید کړو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه منډه کړه، جنډه یې ترې نه راواغسته. چې جنډه یې ترې نه راواغسته، عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جعفر رضی الله تعالی عنه جو که نه، نو حدیث مبارک کې راځي وایي د ده لاش چې وکتی شو که نه، نو لسکم 100 زخمونه پیو، لسکم 100 زخمونه پیو، او دا لسکم 100 زخمه چې دا ټول په سینه خوړلي وو، په شا یو زخم هم نه، په شا یو زخم نه و، دا ټول د مخې طرف نه خوړلي وو، دا ټول زخمونه یې مخکې نه خوړلي وو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو او جنګ شروع کو.
چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ولا ورغه داسې داغه سره پټه و د غوخي په لاس کې هغه تر زوی ولا ورکو وی امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته ور روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټې ته تسلال شي چې لک طاقت در تراش نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دا غوخي دا پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو چې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زبر د غوخي پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوښې پوټې خورم هغه یې ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو یو ګزار په کافرو کو دی زخمی کو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه زخمی شو چې دی زخمی شو کنه نو دی لک خپنیولی شو داسې لک انسان دی کنه لک تردد خو راشي کنه چې مخکې اوس ورشم کو ورنشم دی لک خپنیولی شو چې خپنیولی شو نو د خپل نفس ته وویل وی ای نفسه ته ما د جنت نه وروستو کوي ته ما د جهاد نه وروستو کوي نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هم شهید شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې څنګه شهید شو کنه الته یو صحابي ورمنډه کړه هغه ته جنډه راواغسته چې هغه راواغسته هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډه خو ما راغستره خو ځان لزر امیر مقرر کړي چې دا جنډه ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلیو کو عبدالله ابن رواحه شهید شو به ځان امیر مقرر کړي جنډه ما راغستره امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زمونږ د طرفه تم امیری ته امیری بس تا جنډه راغسته ته امیری هغه زره دې طاقت نه لرم زنه شم کوله هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فلاس کې ورکړه خالد بن ولید له پلاس کې ورکړه وی تر جنگ ماهر ډیر زیات او دا جنډه ته سنبالول شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو عزت نه شم کوله ټول مسلمانانو وی اے خالد بن ولید زمونږ امیر ته دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر وغوښتو چې منبر ته څنګه اوخت کنه جو الله تبارک وتعالى فردی لري کړه هغه د غزا میدان او الله تبارک وتعالى مخې ته کو داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید ابن حارثه جنډه راغسته خو شهید کوراله دا هغه د نبی علیہ السلام هغه صحابي چې نبی علیہ السلام په بجیتوب نیولې کنه خلک به زید ابن محمد وی بیا هغه من رااله نو زید ابن حارثه شو د نبی علیہ السلام ډیر زیات مینو زید ابن حارثه رااله شهید کو وی جعفر راغه ته جنډه واغستا خو جعفر رالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار ته کنه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شو کنه داغه په بدل کې ولا الله دو وزر ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډه راواغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا جعفر زید ابن حارثه جنت تلار جعفر تیارم جنت تلار لغلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خود د دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلار خود عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه ویل چې جنت تلار غلی شو ګور چې دغه څه غلطی شوې ده کو څه غلطی دي شوې ده کو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه وښ کې بيدی د سرو زرو په تختونو درې واړه کېناستل خو د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی تخت لکېږي صحابه کرامو ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی دا تخت لکېږي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله وی داغه پزله کې لک تردد راغی داغه پزله کې لک شک هونته راغی ځکه چې د خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم د هغه وجه نه داغه تخ پس شو پړه کېدو شو دا سکیږي ښه کله ناکله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالی دومره په معمولی خبره باندې بیا څه کېږي خفه کېږي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت ته لاړو خو د هغه تخت لګو ړکېږي دغه معمولی تردد د وجې نه داسې وشو محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کو کنه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه ته دنه شو ټول بوتان مات کړو محمود غزنوي دا په بوت شکن باندې مشهور کنه ټول بوتان مات کړو نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه نو دا غي زغ ټول منجوران ورته راټول شو په جړه پریاد شو ته ودا بوت را لمه ماتوا ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو خدا بوتو م ماتوا ودا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار د موږ زر درکو سره زر درکو د وزن مطابق موږ سره زر درکو خو دې ماتوا
نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه. هغې ورته وی امیر المؤمنین دې څه شي له ماته یو بت دی جو پرېږدوئ څه نه یې ماتئ. نو د دې مطابق چې موږ ته سره میلو شي په دې خپل لښکر به یې خرج کړو ډېر به مالدار شي ډېر اسلحې به پرې والو نو بت څه له ماتو. په دې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازي نوم مسعود غازي هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بت شکن وي ګورې او که سره زر دې پې واغستو نو بیا به بت فروش شي بیا بت فروش شي بت شکن به نه. محمود غزنوي ویل که دا خبره دې ټیک وکړه خو غرمه ټایم او سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي خوب ویني وایي زه مړ یم نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتې رالي زه د لاسه ونیومه نو جهنم ته یې روان کړم. نو هغه نورې فرشتې ورته وایي چې ولې دی جهنم ته زموږ نه بیایي وایي هغه ورته وایي چې دا بت فروش دی ده خو بوتان به خرڅولو دا بت فروش دی موږ جهنم ته ځکه لیږو. نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بت شکن دی ده خو بوتان مات کړي اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتې وایي نه د بوتان مات کړي موږ چېرته بیایو جنت ته بیایو. د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وی نه حکم یې وکړ دا غټ بوت مات کړئ دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راله چې پرې به یې دوی راله پیسې راکوي د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم. ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو معمولي تردد د وجې نه نو دا مات کړئ نو چې څنګه غټ بوت یې مات کو که نه هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو هغه بوت د جواهراتو ډکو هغوی چې ورله څومره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو قیمتي څیزونه پراتو. نو هغه ورته یې وګوره الله تبارک وتعالی بت فروش هم نه کړم بت شکن هم کړم او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو. نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو ولې وړه کېدو ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته د الله تورې لاس له ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خالد بن ولید چې هغه توره واغسته او دا د الله توره ده خالد بن ولید څه دی د الله توره ده. بیا دعا وغوښته اللهم انه سیف من سیوفک الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک الله دا خو ستا د تورو نه یوه توره ده نو ته مدد وکړه دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا 8 توري ماتې شو 9 توري ماتې شو او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغی لاس ته کړه که نه چې لاس ته کړه نو 2 لکه لښکر په تیښته کو ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو که نه چې سباله شو د لښکر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول شاتني چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته نو چې کفارو ته هغه نوي مخونه سباله مخامخ شو نو هغوی وي د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد هغه 2 لکه لښکر یې څه کو پس پاک او ویزغله. دا یو غزا وه دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلی ده چې 3000 کسانو 2 لکه کسان زغلولی دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی 3000 کسانو 2 لکه کسانو ته په سپایي ورکړي هغه یې په تیښته باندې مجبوره کړي دي. دا ولې دا څه وجه وه دا کم طاقت و په هغوی کې دننه چې هغې دومره بهادر وو طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه. موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دننه ځای ونیو
نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی، دا زموږ همیشه ژوند دی. دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي، دا د الله نعمتونو لتله دي. د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي. د هغې د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته، جهنم شته، خو دا صرف په ژبه باندې وایي، په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی، هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته یو خبره کومه، یوه کنده ده ټیک شو، او اور پکې بلیږي کنه، او تا ته یو سړی وایي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي کنه، ورته هم دی ورته وایي 10,000 10 لکه وله، خو دې اور ته مامه وله. داسې ده که نه ده؟ ټیک شو. اوس مونځ فرض دی که نه دی؟ دا خو راته فتره چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کم یو دی، جهنم دی که نه، جهنم دی که نه. هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده، او دې سره سړی الله دې نه کړي، خو د الله رحم دی، خو که مونځونه یې قضا کړي او مړ شو جهنم ته به ځي. یو د الله قانون دی، یو د الله رحم دی. ټیک شو. نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی، او که او دې نه کو جهنم ته غورځېږي، ده د مونځ پروا شته؟ ناوړه قضا دي شي که نه، څه خبره ده؟ نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې؟ که ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته ورډانګل دي، ده به قضا کړی و. ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول، اور د جهنم اچول دي ګېډې ته، ده به حرامه خوړلې وه. که ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه، دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د 2 ځمکې پورې پرته وي، ده به انچه ځای د چا اخیستی و. خو دا صرف د ژبې خبرې دي، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200,000 ته شکست ورکوي، د هغې ایمانونه مضبوط وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي، د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده. په هغې وخت کې به 2 خبرې وي، ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه. 2 خبرې وي، ایمان راوړي مسلمانېږي، که مسلمان شي بس محفوظ وي، ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه. اوس موږ کافرو ته څه وایو؟ تاسو راته څه مه وایئ، ګورئ موږ څه وایو نه، خو تاسو موږ پرېږدوئ. دا ورته وایو که نه وایو؟ دا ورته وایو که نه؟ فلسطین کې ورته سوال مینت نه کوو، دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شوه، خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایئ. نو داسې ورته وایو که نه وایو؟ دغه ورته وایو. وجه څه ده؟ ولې دې حد ته رسېدلي یو؟ صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی. یقین په الله وکړه. داسې خلک مې پکې لیدلی دی، ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي. داسې ده که نه ده؟ د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي. ما نه تپوسونه کېږي، وایي مولوي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ، مختلف جوابونه ورکوو، خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې موږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو، نو بیا خو په اسانه پرېږدي. هسې دا ایمان خرڅول دي که نه دي؟ یورپ ته چې ځي به ستا نه تپوسونه کوي، نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو، دا نشو برداشت کولی، موږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو. نو هغه ورته وایي ټیک ده. هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم، د اسلامي قانون نه تنګ یم، ته مسلمان پاتې شوې. یهودي ته وایي، عیسائی ته وایي، بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی، اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی، دا مسلماني شوه. لکه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي. زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي، او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی، مسلمان کمزوری دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي، الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي، د الله نه یره، د الله نه یره، د الله نه یره. اصل شی دا دی د الله نه یره. الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे والا نشان کلک کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مهاله راځي. کمنټس کې سبحان الله، ماشاءالله، الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام، جزاکم الله.